دمارونو الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته اسلام غونډې عظیم دین نصیب فرمایلی دی او په دې باندې چې مونږ او تاسو څومره شکریا ادا کړو نو هغه به کمه وي او بیا الله تبارک و تعالی یو بل احسان په دې دنیا کې په مسلمانانو باندې دا کړی دی چې د هر مسلمان د بل مسلمان باندې حقوق هغه الله تعالی ذکر کړي دي چې یو مسلمان هغه بل مسلمان ته اذیت او نقصان هغه ونه رسوي چې د دې مسلمان ژوند هغه د بل مسلمان نه محفوظ شي ځکه هر انسان کې الله تبارک و تعالی د خیر صلاحیت هم ایښی دی او د شر صلاحیت هم پکې ایښی دی نو چې یو انسان د بل انسان د شر نه محفوظ شي د هغې دپاره الله تعالی په قرآن مجید کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې قوانین او ضوابط هغه ایښي دي چې هغه قوانینو او ضوابطو سره انسان د بل انسان د شر نه محفوظ کیږي او د انسان د خپل شر نه بل انسان هغه محفوظ کیږي دنیا کې الله تبارک و تعالی د دې انسان مسلمان د پاره دا غواړي چې د اطمینان او د عبادت زندگی هغه تیره کړي اطمینان او عبادت ته به هله راځي چې امن موجود وي د ټولو نه لوی څیز چې د رزق نه مقدم دی هغه امن دی او امن به هله حاصلیږي چې کله مسلمان په قرآن مجید باندې او احادیث مبارکو باندې عمل کوي صرف په عبادت باندې کار نه چلیږي بلکې امن انتهایی ضروری دی لکه تاسو ګورئ ډېر ځایونه داسې وي چې هغه خلک عبادت ګزار وي په هغه ځای کې امن نه وي نو هغوی بیا عبادت نشي کولی او یو ځای کې چې امن وي نو بیا د انسان په خپله باندې طاعت او عبادت د زړه هغه کېږي او امن دپاره الله تبارک و تعالی دا شرط لګولی دی چې انسان دی د بل انسان دشمن نشي دوست دی جوړ شي او د دغه دشمنۍ ابتدا د دې ځای نه کېږي چې یو انسان په بل انسان باندې اعتراض کوي او اعتراض په دې وجه باندې کوي چې دته دا شی ولې میلاو دی او ما ته ولې نه دی میلاو نو دې ځای نه دشمني هغه شروع کېږي او دې بیمارۍ ته بیماري د حسد ویلی کېږي حسد دا یو انسان سره الله تعالی یو څیز پیدا کړی یې رستو ورکي بل انسان په هغه باندې حسد او کینه کوي چې دا ولې دته میلاو دی او ما ته ولې نه دی میلاو نو حاسد انسان چې وګوري نو حقیقت کې دی په دې بل انسان باندې اعتراض نه کوي دی اصل کې اعتراض د الله تعالی په دې تقسیم کوي که مثلا یو کس مالداره شو یا مالداره دی او بل غریب دی او دا غریب دی مالدار سره حسد کوي کینه او بغض ورسره ساتي یا یو انسان حسین دی او بل غیر حسین دی اوس دا غیر حسین د دې حسین سره حسد او کینه کوي نو دا په دې کس باندې
حسد نه کوي دا د الله تعالی په تقسیم باندې حسد کوي ځکه دا تقسیم خو چا د انسان نه دی کړی د چا په اختیار خو نشته دی چې زه غریب شم یا مالداره شم دا خبره ناخیستې د چا په اختیار کې خدا نشته چې زه حسین شم یا غیر حسین شم دا خو فیصلې د بره نه دي نو که دی اوس دغه انسان باندې اعتراض کوي چې دته دا شی ولې میلاو دی او ما ته ولې نه دی میلاو نو دا د الله تعالی په تقسیم باندې حسد او اعتراض دی دا خو الله ورکوي او هیڅ انسان دپاره دا مناسب نه دی چې هغه وایي چې یاره دته دا شی میلاو دی او ما ته نه دی میلاو هر انسان ته الله تعالی د خپلې برخې مطابق هر څه ورکوي د دې آسان مثال علما داسې ذکر کوي چې که یو انسان ته یو څیز نه دی میلاو نو دی دا سوچ کوي چې زه د دې اهل نه یم زما دا زندگی زما اعمال زما صلاحیت دومره نشته چې ما ته دومره میلاو شي یعنې خپله عاجزي دې ښکاره کوي اعتراض او حسد دې نه کوي مثال داسې دی لکه یو پلار دی نو د هغه دوه زامن دي یو لوی دی د 20 کالو دی بل ماشوم دی د 7 کالو دی نو د 20 کالو زوی ته د 10,000 روپۍ هم ورکولی شي بچی دا 10,000 روپۍ واخله او ورشه ځان ته م یو جوړه واله بازار کې او ما ته م یو جوړه راوړه بیا ټیلر ته ورکه جوړه یې کړه که د 20 کالو دی عاقل بالغ دی اوس که دا 7 کالو والا ماشوم وایي چې ما ته م یو 20,000 راکه یا 10,000 راکه چې زه م ځان ته م یو جوړه والم او مور ته م والم یا ځان ته یې والم او تا ته م والم نو دا پلار وړ ډېر کمعقل چې د دې 7 کالو ماشوم ته 10,000 روپۍ ورکوي چې او زه ته م داسې وکړه دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه هم دقه شانتې حساب یو انسان ته الله تبارک وتعالی مال ورکو نو کوئی شی چې هغه کې د دې صلاحیت شته هغه داسې اعمال لري چې د دې قابل دی داسې صلاحیت پکې شته چې یې لګولی شي تا ته نه درکوي نو ته کوئی شی چې یاره د ما دومره صلاحیت نه دی زه د دې 7 کالو ماشوم مقدار کې یم هغه ته څوک 10,000 روپۍ کې ورکړي نو پلار ته به خلک کمعقل وایي نعوذ بالله من ذلک الله تعالی خو حکیم ذات دی چې کمعقل خو نه دی بل ځان طرف ته ضعف فقیری عاجزی ځان طرف ته راجع کا الله تعالی په دې خوشحالي الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې ځان ته غریبي راجع کا ځان ته ضعیفي راجع کا چې زه بس نه یم او دا حقیقت چې بیا ووایه د زړه نه ډېر خلک یې وایي خو دا زه د نه یم ډېر خلک وایي زه په هېڅ نه پوهېږم خو مقصد یې دا نه چې په مسه نه پوهېږم په خوله سرې پوهېږم پړه کې وایي چې دا یو طنز او یو اعتراض کوم یعنې ښه پوهېږم خو چې ته وایې نو نه پوهېږم نو نه پوهېږم دا معنا به نه کوي زړه نه به خپله ضعیفي خپله محتاجي الله ته ښکاره کې الله تبارک وتعالی ډېر حکیم ذات دی د هر څیز علم دی الله تبارک وتعالی حکیم هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه د څیز په نتیجه م پوهېږي الله تعالی زمونږ په نتیجه پوهېږي بلکې د هر انسان په نتیجه الله تعالی پوهېږي د کافرو په نتیجه م الله پوهېږي کافران وایي چې کله مړه شي جاړي یا الله مو دنیا ته واپس کړه الله وایي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه واپس مې کوي بیا به همدغه شان پې کفر کوو الله ته پته ده بهرحال حسد کبیره ګناه ده ومن شر حاسد اذا حسد نبی علیہ السلام ته الله تعالی حکم کوي چې د حسد کوونکي د حسد نه پناه وغواړه ډېر خطرناک شی نن سبا مسلمان سره حسد کوي په اسمانونو کې اولنۍ ګناه د حسد شوې ده شیطان د آدم علیه السلام سره حسد کړی دی همیشه دپاره مردود دی په دنیا کې اولنۍ ګناه د حسد شوې ده قابیل په حابیل باندې اعتراض کړی دی او بیا مړ کړی دی همیشه دپاره چې دنیا کې څومره قتلونه کېږي د قابیل په سر باندې به ځان ته ګناه وي او چا چې قتل کړی وي هغه ته به ځان د ګناه
مثلا دنیا کې 1 کروڑ قتلونه وشو تر اخره زمانه پورې 1 کروڑ قتلونه سزا به قابل ته ملاوي که حسد یې کړی ډېره خطرناکه ګناه ده. حاسد خپل اعمال داسې سوځوي، حضور فرمایي لکه اوچ خشاک چې څنګه اور ته وردننه کې هېڅ به پکې پاتې نه شي، ټول به دوړه شي، ختم. حسد اعمال ختموي. یو ډاکټر په دې باندې ریسرچ کړی دی چې کوم انسان حاسد شي هغه جسماني کمزوری کېږي، بیماریانې پکې هم راځي. کوم انسان چې حاسد نه وي د هغه بدن رس طرح ترقي کوي، غټېږي، خوشحالي وي، ځکه په بل نه خفه کېږي، وایي شکر دی هم زما مسلمان دی. حاسد انسان د الله بدي شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدي شي. نن سبا زموږ ډېر مسلمانان داسې وي چې هغه د بل دکاندار کاروبار ډېر شي نو دی خفه شي چې دا ولې هلکه الله ورکوي. یو مارکیټ کې یو کس مشهور شي دا ولې، یو ځای کې یو علاقه کې یو کس د خلک ښه وایي دا ولې، مونږ خو د هغه نه وایي ښه یو، نه داسې نه وایي چې دا وایي چې زه ښه یم او هغه ته بیا خلک ولې ښه وایي، دا خو د الله په ذات باندې نعوذ بالله اعتراض وکړو. داسې ووایه مونږ نه یو ښه، مونږ کمزوري، هغه ډېر ښه دی، الله خوشحالي خپله محتاجي ښکاره. بهرحال د مارونو حسد ګناه کبیره ده، همیشه دپاره حاسد انسان پریشانه وي. ذهن کې دا سوچ وي چې کله به د دې مسلمان نه دا هر څه ختمیږي او دی به تباهي کېږي، تباهي به پرې راځي. هغه نه ختمیږي نه، په دې انسان تباهي راشي څوک چې حسد کوي. دوو ځایونو کې حضور فرمایي حسد کولی شي. یو کس دی او کثرت تلاوت یا کثرت نوافل کوي، عبادات سوا کوي او هغه ډېر تلاوت کوي، په هغه حسد وکړه چې د ده غوندې زم وکړه، د ده غوندې زم وکړه، دا حسد وکړه. یاره دا دی 10 سپارې روزانه وایي زه ولې نه ویم، زه به یم، دی 15 روزانه وایي زه به یم، دی 100 رکعاته نفل کوي زه به یم. په دې ځای کې حضور وایي حسد وکړه. دویم هغه کس چې خپل مال په دین باندې لګوي، په غریبانانو باندې لګوي، فلاحي کارونو کې لګوي، تو وایه زه ولې نه لګوم، زه به یم لګوم، زه به هم دا خپل مال په مسجد لګوم، په مدرسه به یې لګوم، په اسپتال به یې لګوم، په غریبانانو به یې لګوم، په کونډو یتیمانانو به یې لګوم، هغه یې لګوي، زه به یې د هغه د زه درلګوم. حضور وایي فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خپل سیالي ښکاره کوي نو په دې ځای کې ښکاره کړه، خپله حسد ښکاره کوي نو په دې ځای کې ښکاره کړه، دې ځای کې دا حسد نه دی. ستا مقصد دا دی چې بل ته فایده میلاویږي نو ښه ده چې ډېرو ته فایده میلاوي. ستا مقصد دا دی چې د قرآن تلاوت ډېر کېږي نو ډېر